ټول مخکې دا ووایي چې عبدالرحمن بھائی د هغوی ټیم چې کوم دا ټورنمنټ منعقد کړی دی تاسو ته په کومه زمانه ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول ناظرینو ته سلام کوم، ټول ناظرینو ته، او امید لرم چې دوی به ښه وي او خدای دې ښه ساتي. عبدالرحمن صاحب او نور چې کوم ارګنایزر دي د دې ایونټ زما چې ډېر خپل انیشیټیو هغه اخیستی دی، ځکه چې دا د بډګرام کې د سپورټس اپلفټینګ لپاره انتهایی اهم ضرورت و او هغه عبدالرحمن او د هغو ټیم ډېر ښه طریقې سره دا ایونټ ارګنایز کړی دی. دا خو نن اولنی میچ دی او انشاءالله امید لرو چې مخکې ته به هم دا ښه مؤثره کردار ادا کړي. د ګراوند چې کوم دی دا د تماشګیو نه موږ ګورو چې کچاکچ باره ووادی او ډېر تماشګي چې کوم دي دا نن د میچ کتلو راغلي دا ثابت دی چې د بډګرام چې کوم دی هغه طریقې سره روان دی. نو په دې باندې تاسو څه پوینټ اف ویو لرئ؟ یاره چې زه که تاسو ته ووایم چې بډګرام کې د ټیلنټ کمی نشته، دلته هیډن ټیلنټ دی، هغه ایکسپوژر غواړي، هغه پالیشنګ غواړي، لږ پالیشنګ تاسو د هغې وکړئ. نو په هر یو فیلډ چې دی، په هر یو ډومین چې دی، هغې کې پکې انتهایی ټیلنټډ کسان دي. که هغه تاسو سپورټس کې وګورئ، که هغه بل فیلډ کې وګورئ، نو هر یو ډومین کې اویلیبل دي. خو دلته بدقسمتي دا ده چې سپورټ لحاظ سره موږ وګورو نو فیسیلیټیز ان اویلیبل دي. ان اویلیبلټي اف لینډ تاسو وګورئ، دلته هغې د وجې زموږ دلته د سپورټس ګراوند چې دی هغه تر اوسه جوړ نه شو. فرست ټایم دلته ډي سي صاحب راغلی او موږ ډي سي صاحب سره ما په خپله هم خبره وکړه چې آیا که دلته د های کورټ کې چې کومه مسله روانه ده که دا دغسې پینډینګ وي نو دا خو زموږ د نوجوانانو دپاره لکه یو ښه دغه نه دی که نه. نو تاسو الټرنیټیو څه سوچ کړی د دې دپاره؟ هغې بیا دا ووایي چې زه خپله کوشش کوم دلته پاګوړۍ کې د مدرسې شاته بله ځمکه ده، وایي موږ دلته چې کوم لوکلز دي هغې سره په خپله خبره کړې ده چې وایي هغه اونرز چې دي هغو موږ له د دې پرمیشن راکړي، ځکه چې هلته هغو کلټیویشن نشته، اګریکلچر کلټیویشن نشته، نور څه هلته داسې انفراسټرکچر نشته، خو هلته ماشومان راځي هلته لوبې کوي. نو هغوی وایي چې موږ الریډي کسانو سره خبره کړې ده خو هغوی اګري نه دي. نو زه به کمیونټي ته زه ووایم دلته پاګوړۍ کوم کمیونټي چې ده هغو ته به دا ریکویسټ وکړو. او بل زموږ چې کوم دلته نور مشران دي آیا هغه پولیټیکل دي یا نور زموږ جماعتونو سره تعلق ساتي چې کوم په دې وخت کې ګورنمنټ کې دي یا نه دي، هغو له خپل کوشش پکار دی، هغه کسانو سره خبره کول پکار دي چې هغو لغونې کنوینس کړي دې دپاره، ځکه چې هغه ځمکه چې ده هغه زما خیال دی دغې کې شراکت کې ده، مشترکه ځمکه ده، خو فلحال په یوز کې نه ده، لکه هسې شاړه ځمکه ده. او ډي سي صاحب دا وایي چې ما هغه ځای وزټ کړی دی، نو که دغه وشي نو ښه صحت وي.